أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل قسم دے دشپی اذا یغشا چکلا غخورشی والنهار او قسم دے دورزی اذا تجلا چکلا غروحانشی وما خلق الذکر او قسم دے دا آغزات چی پیدا کردے دے نر والانسا او مادی پیدا کردے ان سعیکم بیشک استاسو دا کوشش چی دے لشتا البتہ مختلف دے فاما من بس بہرحال آغا کس اعطا چی ورکی مال واتقا او اللہ تعالی نے یریگی وصدق بالحسنى او دخی خبری تصدیق کئی فسنیسره بس منگا با آسان کو اغدا پارا للیسرا آسان دن واما من بخلا او بہرحال آغا کس چکم بخلو کو واستغنا او بے پرواشو وکذب بالحسنى او خی خبری دروغو گرنلی فسنیسره بس منگا با آسان کو اغدا پارا للعسرا تنگ سیز وما یغنی عنه ماله او پکار برانشی داغا مال اذا تردہ چکلاغا غرزیگی دوزختا ان علینا للہدا بیشک زمونگ پزی مدد رہنمائی کول وان لنا او بیشکا منگ دا پار دا للآخرتا البت آخرت والاولا او دنیا فانذرتکم اسماتا سنوی رولی نارن دا اورنا تلزوا آغا شغل کون کے لا یسلاها نب داخلی گی دی اورتا الا مگر الاشقا چکم بدبختوی الذي كذب هاغا کس چکم دروغ جن کئی وتولا او اعراض کئی وسيجنبها او ان قریب دا چی بچ بکو منگا دا دی اورنا الاتقا چکم کس پریزگاری کئی الذي یؤتی ماله او اغور کئی خپل مال یتزکا دا نفس دا پاکی دو دا پارا وما لأحد او ده هیچام نشتده عنده داغ پنیز باندی من نعمت یو احسان تجزا دا کم بدلا ورکڑیشی الا مگر ابتغاء وجه ربه چی اغا دخبر رب رضا غواری الاعلا چکم دیر اوچت دے برتر دے ولسوف یرضا او ان قریب دا چی آغا داغن رازی شی دا دی صورت نم صورت اللیل دے اولنی آیت کریمی کی چی دے دا لفظ راغلے دے ابتدائی صورتونو کی دے دین مخ کی چی دے اتو صورتون نازل شیو دا دا نازل دو با اعتبار سر نهم لمبر صورت تے او یو رکو دا او 21 آیاتون دی اللہ تعالی چکم ارشاد دے واللیلی دی کی دا واو چی دے دا واو قسمیه دے قسم دے دشپی اذا یغشا چکل آغا خورشی لیل ستاوی شپی تا ویلے کی گی لیل
او اذا یغشا چې کله هغه خوره شي، اذا تجلی او قسم دې د ورځې چې کله هغه روښانه شي. په ورځ کې چې دی هر یو څیز ښکاري، کاغذ سپین وي که تور وي، هر یو څیز د ورځې ښکاري. او د شپې په تیاره کې چې دی هر څیز چې دی نه ښکاري. وما خلق الذکر والانثى او قسم دې د هغې ذات، یعنی څوک د الله قسم، الله په خپل ځان باندې قسم خوري. صحیح شوه. وما خلق الذکر والانثى د دې قسم باره کې هم تاسو ته ویلي که نه چې الله تعالی خالق دی. خالق هغه د باره څه قاعده کلیه نشته دی، هغه چې څه غواړي هغه کولی شي. او مونږ بندګانان د پاره په مخلوق باندې چې دی قسم کول دا ناجایز دي. پروردګار چې دی هغه سړی پیدا کړي دي، ښځې پیدا کړي دي، او د دې په ذریعه باندې چې دی د انسان دا نسل چې دی هغه شروع کړی دی. ان سعیکم لشتا، البته ستاسو دا کوم کوشش چې دی دا مختلف دی. څنګه چې د ورځې او د شپې فرقی، نر او ماده کې فرقی، داسې ستاسو په عملونو کې چې دی فرق دی. نیک عمل چې دی هغه ځان لسیز دی او بد عمل ځان لسیز دی. شرک ځان لسیز دی، توحید ځان لدی. سنت او بدعت کې فرق دی، حق او باطل کې چې دی دا فرق دی. رشته یو وي او دروغ بل خبره ده. الله تعالی د ورځې او د شپې نر او ماده کې چې اختلاف پیش کو، دا دی عمل د اختلاف طرف ته چې د ستاسو رهنمایي شو، چې څنګه هغه دریو چیزونو کې چې د فرق دی داسې ستاسو عملونو کې هم فرق دی. فاما من اعطى، برحال هغه کس چې کم مال ورکړو. د دې آیت کریمه اولنې مصداق مفسرینو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. او به قیامت پورې هغه کس چې هغه د الله په لار کې ورکړه کوي او پرهیزګاری کوي. ځکه چې یو شان نزول چې دی په یو سیس باندې بند نه وي. دا کس زکات ورکوي، فطرانه ورکوي، عشر ورکوي، او کم حقوق مالیه دي، حقوق الله دي، حقوق العباد دي، هغه د ادا کوي. الله تعالی نه یریږي او د الله تعالی د عذاب نه یریږي. مخکې لیکلي دي وصدق بالحسنى، او هغه چې دی تصدیق وکړو د ښې خبرې، د کلمې طیبې، د اسلام، د شریعت، د قرآن، د دین حق تصدیق هغه وکړو چې دا ارس چې دی دا رښتیا دي، تصدیق وکړو. فسنیسره، بس مونږ به آسان کو هغه دپاره للیسرا، آسان دین. د یسرا نه مراد چې دی شریعت ته، شریعت باندې تک به مونږ دته آسان کو که د دا کارونه وکړ. یو کس چې دی یو څیز سچائی په زړه کې واچي چې دا خبره رښتیا ده او دا کار کېدو واله دی او دا صحیح دی، نو هغه ته به په هغې باندې چې دی تګ آسان شي. الله تعالی ورته تګ آسان کړي. الله تعالی وایي که چېرې ده په دې باندې چې دی د تصدیق وکړو نو زه به دته چې دی مخکې لارې چې دی صفا کړم. او د یسرا نه مراد چې دی په دویم دغه کې راځي چې دی نه جنت مراد دی. نو بیا به هلته مونږ دا معنی کوو چې د دپاره به مونږ جنت ته تګ آسان کو. یعنی الله تعالی وایي که چېرې د دا ښه کارونه وکړل نو زه به جنت ته چې دی په اسانتۍ باندې بوځم. هلته به هېڅ قسمه تکلیف نه وي. په دنیا کې چې دی محنت کول وي، ګرمیم پکې وي، یخنیم پکې وي، دا برداشت کول وي. غل، ډاکو، یره، په عزت باندې د حملې خوف وي، بیمارین هم پکې وي، جنگ جګړې هم پکې وي، یو بل نه خفه کېدل هم پکې وي. په دې دنیا کې دا څومره دی دنیا کې تکلیفونه دي، هلته په دې کې یو شی هم پکې نه وي. هغه ته وایي دارالسلام، د خوش نصیبۍ ځای دی. چې کوم کس جنت ته داخل شو هلته چې دی ابدالآباد زندگی ده او مزید هلته. نن خو چې دی مونږ په دې نه پوهېږو، بس نن خبره مونږ واورو صرف جنت دی او دوزخ دی. خو د دې قدر به مونږ له هلته راشي. الله تعالی ټول ته جنت نصیب کړي. هلته به هر خواهش پوره کیږي، هر خواهش به هلته پوره کیږي. حدیث پاک کې راځي و یو کلیوال راغو، هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې موږ ته به هلته چې دی د دې زمیندارۍ چې دی
دغه ملاو شي اجازه ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الته د زمینداری څه کار دی چې ته به الته ځمکه کوي نو هغه ورته ویل چې چاو غوښتل زړیو غوښتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که چلی زړیو غوښتل الله تعالی بول اجازه ورکي خو مالته په ولاړه باندې دی الته تخم ورونلی اول ته به الله تعالی زرغون بای کی او پاخه بشي او دته بچی دی مخامخ په یو میټ کې ورته مخامخ شي و اما من بخل او بهر علی که کم بخل کو د الله تعالی چې کم مال دل ورکړي دی هغه د خرج نکو د الله تعالی په لار کې خرج نکو واستغنا او بے پروا شو وکذب بالحسنى او دروغ یو غړلې خي خبري کلمه توحید هغه د دروغ غړل اسلامي دروغ غړلو دین حق دای چې د دروغ غړن او حق خبره چې د دروغ غړل فسنيسره للعسرى پس مونږه به آسان کو د لپاره هغه تنگ سيزه د دې آیات اولنې مستاق مفسرین ابو جهل ذکر کړي د عاص بن وائل ذکر کړي امیہ بن خلف نظر بن حارث وغیرہ دا خلک ذکر کړي او بیا قیامت پورې چې څومره خلک دي اټول په دې کې شامل دي کذب بالحسنى دای د پاره مونږ چې دا تنګی نه دا به مونږ دای د پاره آسان کو د تنگ سیز نه مراد دوزخ دی دای د پاره مونږ دوزخ کوم کارونه چې دی به ول آسان کو دوزخینو کار بکای دوزخ ته بدای رسیږي مثلا غلاګانی بکای ډاکی باچي دا مونږ دای د بار آسان کوم هر وخت بچی په ټینشن کې وي او بس وای بچی را مونږ دا څنګه د په ژوندۍ باندې پویږي نه هغه طرف ته چې د تصدیق د حق کو الله تعالی باغی ته هغه لار آسان کی دای چې د خې خبرې چې د تصدیق نو کو جټلاوي کا نو الله تعالی به دای چې د دې طرف ته دغه کی وما یغنی عنه ماله او بچ باندې کی کفایت بونه کی د دغه مال دا مال به پکار را نشي اذا تردى چې کله هغه ورځيږي دوزخ ته د ورځې چې د کم اس کم یو درې ځل داسې ویل پکار دی اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار یا الله پاک مونږ د دوزخ د اور نه بچ کی ان علينا للهدى بشک زمونږ په ذمه د تاسو رهنمایي کول مونږ تاسو لا عقل درکړې دي پیغمبران مو درستولې دي کتابونه منازل کړ چې دا پیغمبران تاسو ته حق خبرو کی رهنمایي تاسو کی ټول اسباب مونږ تاسو ته مهیا کړ وان لنا للاخره والاولى ابشک مونږ د پاره دي اخرت او دنیا د دنیا مالکم چې دی هغه الله تعالی دی او دا اخرت مالکم الله تعالی دی الله تعالی وی دا ارس زما د پاره دي رب تعالی فرمای فانذرتکم نارا تلظى بس ما تاسو چې دی او يرولې د دې اورنا چې کوم شغله کوون کې دی شغلي وي لا يصلاها نمازیدیتا دی ها زمیر چې دی د نارن تراجه دی ها لا يصلاها نمازیدی اورتا الا مگر هغه کس الاشقا چې کوم بدبخت وي دوزخ ته بدبخت خلق زی الذي كذب وتولى خلق چې کوم دروغ غړل حق خبره او اعراض کو د حق خبره نه او تختیدل د حق خبره نه وسيجنبها الاتقى او ان قریب به بچکیږي هغه خلق د دې بڑکیدلی اورنا د دې شغل کوون کې اورنا هغه خلق بچکیږي الاتقى چې کوم پرهیزګار دي الذي يؤتي ماله يتزكى چې غیب ورکول خپل مال د الله تعالی په لار کې چې پاک خپل نفس د بخل نه او غریبانان له دا حق چې دی غور کو وما لاحد عنده من نعمه تجزى او نشته د هیڅ هم دا غسره صد احسان بدلا لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر خخ کارونه کول یعنی کوي کارونه به کول حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په تکلیفونو کې وسای کو پلاله تیریدو چیرې دا غلام دی دغه ته وی مالک ته ولوي چې د باندې دا ظلم مکوا او ورته وي کته دومره دغه نو وي تی واله را کنه
ورته په صوبه علاقې په دومره دل در کومه لکه ریټ ورته خو چتو ویلي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کور تراغ ور سي صفا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه نواغست او آزاد کو غلام نو دی کی خو چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په باندې څه بدلا نه وکنه خو الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر هغه د الله رضا غوښتله چې دا رب چې ډیر اوچت او برتر دی ولا سوف يرضى او ان قریب ده چې الله تعالی به داغه ناراضي شي دا معنی کولې شي او بل معنی دا چې دا کس دی کس له الله تعالی په جنت کې دومره سيزونه بولور کې چې دی به د الله تعالی ناراضي شي